طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز للرجل ان يبول قائما؟ د دې نه بل خاص مسله ذکر کړي چې سړی د پاره ولاړې باندې امتیازي کول جایز دي او کنه دي جایز. في هذا الباب 5 احاديث. په دې مسله کې 15 احادیث دي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبی صلی الله علیه وسلم نه. ثلاثه صحاح، باغی کی 3 حدیث چې هغه صحیح دي، یعنی داغه په سند باندې کلام نشتی. فی احدها، په یو دا غدرو حدیثو کې انکار د عائشہ رضی الله عنها دی لبوله صلی الله علیه وسلم قائمه، لپاره د امتیازو کولو د نبی صلی الله علیه وسلم په ولاړی. عائشہ رضی الله عنها پاغي کې انکار کوي او دا وی چې نبی صلی الله علیه وسلم ولاړی باندې امتیازي نه دي کړی. وفي الثاني، او په دویم حدیث کې حکایت بیان دی د بولی صلی الله علیه وسلم د امتیازو د نبی صلی الله علیه وسلم قائما په ولاړی، یعنی پاغي کې داری چې نبی صلی الله علیه وسلم ولاړی باندې امتیازي کړی. وفي الثالث، او په دریم کې حکایت بیان دی د امتیازو د نبی صلی الله علیه وسلم جالسا بناست باندې، یعنی په دغه دریم روایت کې داری چې نبی صلی الله علیه وسلم په ناست باندې امتیازي کړی. دا 3 حدیثونه صحیح دي او حدیثان ضعیفان، او 2 حدیثونه ضعیف دي. فی احدهما نهيه عن البول قائمه، په یو دا دوه حدیثو کې منع د نبی صلی الله علیه وسلم دا د امتیازو کولونه قائما په ولاړی باندې، چې نبی صلی الله علیه وسلم ولاړی باندې امتیاز دا منع کړی دا. او په بل کې داری چې نبی صلی الله علیه وسلم صفات بیان کړی دی دا غچا چې څوک په ولاړی باندې امتیازي کوي من الجفای، چې دا د غلط کار نه دی، د جفا نه دی. وإليك هذه الاحاديث، او تا ته پیش کیږي دا حدیث. اوس دا حدیث په خپل وګوره. اولنی حدیث د عائشہ رضی الله عنها دی، چا فرمای من حدثکم، چا تاسو ته حدیث بیان ک یقینا نبی صلی الله علیه وسلم کان یبول قائما، ولاړ باندې به بول کول. فلا تصدقوه، پس تاسو دا تصدیق ما کوي. ما کان یبول الا قاعده، نبی صلی الله علیه وسلم با واړه بول نه کول مگر پناست باندې. دویم حدیث د حذیفه رضی الله عنه دی، یقینا نبی صلی الله علیه وسلم راغه الی صبات ذی قوم، ډیران دی او قوم ته. فبال، پس امتیاز یو کړی قائما په ولاړی. فتنحیت، حذیفه رضی الله عنه وی پس په ډډه شولم. فقال، پس نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ادنه نزیشا. فدنوت، پس نزیش شولم حتی تذیب یقمت، چې زود لم عند عقبیه، د نبی صلی الله علیه وسلم د پوند په خوا کې. فتوضا، پس او د سیوک ومسح علی خفیه، او مسح وکړه په خپل موضوع باندې. دریم حدیث د عبدالرحمن ابن حسن دی، هغه خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم، راوت په موږ باندې نبی صلی الله علیه وسلم. وفي یده، او د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس کې که هیئت الدرقه، په شان ته د یو ډال یو سیزو. فوضعها، پس هغه کې خود. ثم جلس خلفها، بیا داغې نه وروستو کېناست. فبال الیها، هغې طرف ته بول شروع کړو، امتیازي شروع کړلې. نو دې روایت کې دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په ناسته باندې واړه بول وکړل. څلورم حدیث عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دی، هغه وی چې عمر رضی الله عنه فرمایي چې رآنی رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه ولیدلم نبی صلی الله علیه وسلم ابول قائما، چې ما په ولاړې باندې امتیازي کولې. فقال، پس نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې یا عمر، ای عمر،
لا تبل قائما ولاړ باندې امتیازي مکوا. قال عمر رضی الله عنه فما بلت قائما بعد، پس د دین وروسته ما چرته په ولاړ باندې امتیازي نه دي. خدا روایت کمزورې ده. امام ابن ماجه بیهقی حاکم نقل کړي دي. پنځم روایت پدې کې د بریده رضی الله عنه دی، یقینا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ثلاث من الجفا، درې خبرې د جفا نه دي. یو دا چې یبول الرجل قائمه، سړی په ولاړ باندې امتیازي کوي. دویم دا دی ان یمسح او یمسح یمسح کی جبهته، خپل وچولی را وچولی د پاره قبل ان یفرغ من صلاته، مخکې د دینه چې د مازله فارغ شي مازه کې دندې. او ينفخ فی سجوده، یا د پوکلو کی په خپل سجده کې. دا روایت منکر د امام بخاری په تاریخ کبیر کې ذکر کړی دی، بازار نقل کړی دی. امام بخاری دا منکر د امام ترمذی رحمه الله هغه فرمایي چې دا قول د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دی. قلت صاحب د کتاب فرمایي چې زوایم ولأجل هذه الاحاديث، او د وجه دغه حدیثونه اختلاف کړي د اهل علم په بار د حکم د امتیازو کولو کې قائما په ولاړ باندې علی ثلاثه اقوال القدر او اقوال باندې. اولنې قول دار چې انه یکره من غیر عذر، دا بغیر د عذر نه مکروه دي داسې کول په ولاړ باندې امتیازي کول. و به قالت عائشه، او دا قول د عائشه، عبد الله ابن مسعود، عمر رضی الله عنهم دي. فی احدى الروایتین، په یو د دوه روایتونو کې د عمر رضی الله عنه نه. او دارنګه دا قول د ابو موسی رضی الله عنه دی، د امام شعبی، د ابن عیینه او د حنفیه او د شافعیه دی. الثانی دویم قول دار انه جائز مطلقا، دا مطلقا جائز دی. دا قول د عمر رضی الله عنه دی، فر روایت الاخرى په بل روایت کې. او د علی رضی الله عنه دی، د زید بن ثابت دی، د عبد الله ابن عمر دی، د سالم بن سعد دی، د انس دی، د ابو هريره دی. دارنګه د حذیفه دی. دا قول د حنابلہ هم دی. دریم قول دار چې انه اذا دخل فی موضع رخو، کله چې داخل شي په داسې یو ځای کې چې هغه نرم وي، لا يرد البول، چې نو واپس کیږي بول، امتیازي علی په باندې جایز دی، ولاړ باندې امتیازي کول. و الا او کدا سنی نرم ځای نه وي بیا منع دي، ځکه چې ساس کی په باندې لګي. دا مذهب د امام مالک دی. ابن المنذر دی لپاره ترجیح ور کړی دا. صاحب د کتاب فرمایي قلت زوای مر راجح دا انه لا کراهه فی البول قائمه، نشته ده هیڅ کراهت په امتیازو کولو کې قائما په ولاړ باندې، ما داما یامن ارتداد البول علیه، سو پوری چې د محفوظ وي د واپس کېدلو د امتیازونه علیه په باندې. لامور د وجه د سو خبرونه. اولنې خبر دا انه لم يصح شيء عن النبي صلی الله علیه وسلم في النهي عن ذلك، د نبی صلی الله علیه وسلم نه هیڅ یو خبره صحیح سند سره ثابت چې هغه منع کړی وي د دینه. دویم انما ورد فی بول صلی الله علیه وسلم جالسا، کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم په ناس باندې امتیازي کړی دي، کوم حدیث کې نقل دي، هغه منافی نه جواز بول قائما سره، بلکې هغه فائدہ کوي جواز الامرین لپاره چې دا ډول کار جایز دي. دریم دا لثبوت البول قائما عن النبي صلی الله علیه وسلم، ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم په ولاړ باندې امتیازي کړی دي، جایز دي. څلورم نفی د عائشه رضی الله عنها لپاره د امتیاز د نبی صلی الله علیه وسلم په ولاړ باندې دا مبني نه په علم دا غي باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې په ولاړ باندې امتیازي نه کړی، نو دا منافی نه ده دا غي سره چې واقع شوی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په خارج کې واړه بول کړی دي په ولاړ باندې. د خارج علم عائشه رضی الله عنها تنو. او دې خبره کې شک نشته چې یقینا عدم علم چې دا نه د علم لپاره د عدم علم دلیل د عدم ثبوت د لپاره نیوي. وان من علم، او یقینا هغه څوک چاته چې علم شته لکه حذیفه شو دارنګ نور صحابه کرام، دا حجت ته پاغه چا باندې من لم يعلم، چاته چې علم نه ده ثابت. وان المثبت، او یقینا بل قاعده دا چې مثبت مقدمی په نافی باندې. والله اعلم.